ذکر د جبه سره تعلق لري. نو دا درې جواب باقی آثار د صحابه او تابعین. نو صحابه چې په یو مسله کې مختلفي ستا اختیار دی چې د چا قول اختیار ہے او تابعین کلام حجت نه دی. نو دا اول په صحابه کې ابن عباس نقل کړ ولم يرى ابن عباس بالقراءة لجنب باسا. ابن عباس ته به جنب سره قرات ویلش دغه جائز کړی دی، علي صاحب ناجائز کړی دی او علي صاحب مولا بالاتباع دا ابن عباس نه دغه خلیفہ راشد دی او په فقهاو کې عطیه وایي چې حیزو ته حکم او چې تکبیر وایي. نو تکبیر خو د ټول علماء په نه جائز دی. جګړه په تکبیر کې ده که په قرآن شریف کې؟ قرآن شریف لستو کې ده الله اکبر او دعا خو ممنوع نه ده. دا بل حدیث چې ابن عباس وی ابو سفیان ته حضور مبارک خط دا هرقل ته خط کړو او خط کې آیات ته او ظاهر دا چې کافران جنوبي نو چې جنوب دا خط لستو نو زمون کې آیات هم لسته دي او دا واقع په زمانه د مصطفی کې شوی دا وخت خبر ده. معلومه ده چې جنوب سره قرات د قران ټول شي یعلم ده. د دې بدا جواب یاد لري چې سید الکائنات پورا آیات نه لیکل اقتباس د آیات کړه. آیات دې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا او دې کې ویا اهل الكتاب تعالوا. نو اقتباس د آیات نه جائز ده، پورا آیات نشو. دویم دا چې خط صرف آیات خونو خط کې خنور خبریں به من محمد رسول الله محمد الہ هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليريسيين ويا اهل الكتاب. نو د آیات لره چې خط مشتملی په نورو خبرو او په آیاتي نو حکم تابع د اکثریت وی لکه یو تفسیر آیات هم پکې او حاشیه او شروح هم پکې اعتبار هغه شرح او حاشیه لره. نو دا خط صرف قرآن شریف نه نه دا خط ته نه اعتبار اکثر لره اکثر مسو تلاوت به جائز ده. دریم دا چې ممکنه دغه وخت کې د احکامات نو یا نبی کریم ته پته لګېده چې دا خلک د غسل نه پس لاندې جنابت کې نو سیږي نو ځکه ورته حضور دا خط کړ. نو دا واقعات په مقابل د یو صریح حدیث کې پیش کول د استدلال ضعیف ده. خو امام بخاری دا طبیعت چې د کوم جانب خوښ کی دا جانب د پاره دلو اقوال نقل کوي غبل جانب نسیم منسیه کی دی جمع بین المتعارضین نکه. دا نور فقها خو جمع بین المتعارضین کی لکه ترمذی بابک دی، ابو داود بابک دی، نسائی بابک دی، ابن ماجه بابک دی یو باب دی دا یو جانب بل جانب نکه. پخپل دی مسئله کې معنیان مختلف دي چې حق په موضع د خلاف کې یو دی که دوه دي. یو مسئله کې چې اختلاف راشي نو حق پکې یو دی که دوه دي. نو څو علما وایي حق په موضع د خلاف کې دوه دي. نو چې دوی دواړه په حق شو. څو علما وایي حق په موضع د خلاف کې یو دی، قابل معذور دی. ذکر حضور مبارک وی اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد. نو که حق دوی نو دی خدواړه به مصیب دی، دیم حق تورسید دیم حق تورسید. او سید الکائنات یو ته مصیب وی بل ته خطا وی. نو مصیب معنی دا چې دی حق ته رسیدل دی او خطا معنی دا چې دی حق ته نه رسیدل. خدا چې نه رسیدل د خدای اجر ورکړي په اجتهاد د خپل کوشش کړه.
امام بخاری دا سے معلومی چې دی قائل دی چې حق په موضع د خلاف کې یو دی، نو دی بل جانب بڑو ذکر کوي. خو فیصله کن خبره دا چې د حق په معنا دی. یو حق هغه حکم دی چې د خدای په دربار کې دی، هغه یو دی، نو اصابت او خطا هغې ته راجع دی. او یو حق مطلوب د عالم او مجتهد ده، نو تا عالم او مجتهد تا نه مطلوب څه دی؟ تا تحقیق وکړه، تتبع دې وکړه، اجتهاد دې وکړه، خپل کوشش دې صرف کړه د حق په تلاش، تا باندې دا فرض، نو دا دوه دي، د باندې فرض او د باندې. نو یو حق په معنا د یو امر چې واقع دی د خدای په دربار کې په نفس الامر کې، او یو حق په معنا د مطلوب د مجتهد نه. نو که په معنا د مطلوب د مجتهد نه کې، نو هغه دوه دي، او که په معنا واقع عند الله، نو هغه یو دی. دیو جن د حضور د احادیثو نه توسع معلومیږي، او دلیل د بني قریظه واقعه وه. حضور مبارک صحابه کرام ولېږل کړه، او دی ورته وویل لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه. نو چا څه وکړل؟ چا مونږ په لاره کې وکړو، وی لم یرد منا ذلک، او چا هلته وکړه، او دواړه خبرې حضور ته پیش وي، او حضور پې سکوت وکړه. معلومه دا شوه چې هر یو باندې څه ذمواري وه، هغه د هغه خپل اجتهاد مطابق کړی دی، حضور پې سکوت وکړه. نو په سکوت دا معلومه شوه چې حق په موضع د خلاف کې، یعنی مطلوب د مجتهد نه هغه دا چې ته خپل اجتهاد صرف کړه. نو د دواړو صحابو عمل ته صحیح وي، سکوت یې وکړه، تقریر النبي سره ثابت شو. یا چا عدل کړی دی، چا نه دی کړی، دواړو باندې سکوت کړی دی. قرت د هشام بدل راشه، هشام ابن حکیم ابن حزام په صورت فرقان کې، او د عمر صاحب د مړی نه ونومې دا څه قیرت دی؟ راوسته حضور پاک ته، وی پرېږده، وی دې صاحب هغه شان قیرت نه وایي تا چې مونږ ته څنګه ښودلی دی، وی پرېږده چې پرېښوده چې ولوسته، وی ټیک ده دا داسې خدای نازل کړی دی. او ده ته وی ته ولوله، وی کلاکما حق، تاسو دواړه په حق یې جګړې مه کوئ. نو بعضو اختلافاتو کې شریعت توسع کړی ده، نو هغې کې په یو جانب حکم د باطل لګول دا ښه کار نه دی. عن زهر بن نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمان عبد الرحمن القاسم بن القاسم محمد بن عائشه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الى الحج فلما جئنا صرفت مثله وما حيدر عليه فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك. اوس دې د جواز د حج او د باقي اعمالو چې عائشې کړي دي دا دلیل ګرځي د دې چې تلاوت هم روا ده. نو جګړه په تلاوت کې ده، په اعمالو د حج کې نه ده. طواف به نه کوي، باقي خو ټول کولی شي. منا ته به ځي، مزدلفې ته به ځي، عرفات کې به ولاړ، شیطانان به ولي، تکبیرات به وایي، تلبیې به وایي، خو جایز دی، صرف طواف نه معنا ده. فلما جئنا وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لو وددت والله اني لم احج العام صح قال حج لنا غير. قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات هذا. لا حديث ترشو كان سوزله ففري ما يفعل الحاج غير أن لا تدور بيتها تتوني. أباب الاستحاضة استحاضة حكم استحاضة لا مع حيث بدل شيء دم يسيل من العادل لدائم دا غوینا چې د عاجل لګ نزيد مرض دا وجنا د مستحاضه تفصیل لا تمام. انزل عبد الله بن يوسف قال فرمان بن هشام نبينا عشرنا قال فاطمة بن طبيعة ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اطهر لا اطهر زباكي كما افدا وصلا يعني وینا من بندگی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك دا رجبنا لا وليس بالحيض ذا حيض نه. فاذا اقبلت الحيضة جهاز راشي فترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فصلي عنك الدم وصلي. اقبال د حیض په پسر راځي
زمون په مذهب کې په اعتبار د ایام سره او په نس د مالکیانو په اعتبار د الوان سره او شوافی او حنابلة د دواړو اعتبار کوي او که قدم ممیز په دواړو وي شوافی اعتبار الوان لرور حنابلة اعتبار ایام لرور مثلا یو قدر د 15 د سره وینه رااله به تور شو خو نور کله عادت ورځ نو دا به د ورځ اعتبار کوي که د سور رنگ به اعتبار کوي دواړه عادت شته شوافی وی دا به د رنګونو اعتبار کوي حنابلة وی د ورځو به اعتبار کوي زمونږ مذهب هم د ورځو دی دا حدیث سے مجمل دی فیدا اکبر تحیدا ابو داود کې ان ذلک دم اسود یعرف دا راغلی که په حدیث ضعیف دی په اتفاق د علما ځکه هم دا حدیث د فاطمه په دې بله صفحه کې را روان دی چې حضور ورته ایام و لیالي وی بل دلته اقبال کمرات ته نه اقبال بدنام وی نو حضور باندې تپوس کړی وی چې ستا د وینې رنګ څنګه دی پیژنې که نه نو فقها یو قاعده راوباسي وی ترک الاستفسار فی مواقع الحال مع قیام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال ترك الاستفسار في مواقع الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال یو ځای کې د تپوس ضرورت وي او تپوس نشي سره دی چې باعث موجودي نو د هغې دلالت په دې وي چې دا حکم عام دی نو حضور مبارک د دې نه دا تپوس نه کړو چې ته وینه پېژنې که نه معلومه دا شي چې د وینې رنګ له اعتبار نشته او باب غسل دم الحیض د دم الحیض وینځل ضروري دي الحمدلله من قال السلام علیکم انا شام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله انها قالت سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب صوبها الدم من الحيض كيف تصنع في وين ورتورسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إحداكم الدم من الحيض فلتقرصه فنكته قرأ ثم لتمزح بيده وينزي بوضوء إيمان ثم لتصلي فيه أو حدثنا أسباب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثنا نبينا عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبه بيبي أقرأ وين دجامونا عند طهرها تغسله وتمزح على سائره اغازه به وینځو په باقي به ترمکیا وکړه معلومه دا چې چرته ترمکیا راغله نه دا په مشکوک زینو راغله ده یا ماحول د نجاست خو به وینځي ثم تصلي اما به اعتکاف المستحاضه مستحاضه اعتکاف کولیش دغه د مستحاضه حکم د طاهرات ده نمونز بکی اعتکاف بکی حج بکی تواف بکی چما ور سره قاون کولی شي روچی و منزونه بکی دکه مستحاضه بیماری ده هغه حید خاص نه ده زنه اسحاق بن شاهین ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن اكرمة عن عائشة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم تكرمه بعض النساء وهي مستحاضة سید الکائنات سره یو بیبي اعتکاف کړو ادا مستحاضه و تردم دین بوینه بیدا فربما وضعت التست تحتها لاند بیزان تا تال کې خود پای کې بناستا او بوبتتله من تحتها من الدم دوین دوجه وزعمان ناشترات مال عصفر یو ځل دې زیړې بولی دي عصفر ګل دي زیړې بولی دي د حیز وینه خالص سرنی ضرور پکې سفر خطورې خړې نسواري بدبوې بیماری را کنه بعد داسې استعاده موري دلی چې ته اصحابین خاون ورته نشي نږدې کېږي قالت اتكم نوي فقالت عائشة بيقولي كأن هذا شيء كانت فلان تجده وإذا زيادة بجوړه د فلان کې دا غینه به ده حدثنا قتيبة قال سنا زيد بن زريع قال قال كما تعالى عائشة قال تكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه یو بی ور سره اتکاف کړو په حبیبه یا زینب
وهي مستحاضة والصبح فكانت ترى الدم والسفرة والتصر تحتها وهي تصلي لاندې به ځان د تاریخ چې وینه لاندې ځمکې ته مرسي تال کې جمع کېږي تازه تبار بایم شکر دې چې ښځې نه یو فقط به اورېدلي دا ټول غمونه د ښځو دي ښځو دومره غمونه دي چې توبې به وباسي که مستحاضه نه د حیض خو بیا هره میاشت راځي ما بالا اورېدلي السلام قال دا ټول خبرې نه دي حقیقت ښځې باندې هره میاشت حیض راځي نفاس یې پر راځي د اولاد در اورېدو څومره تکلیف چغې وایي او ستنې نیولي او زور زور کوي دا دومره غټ ماشوم چې ترې راوځي دا په ټوکو راوځي کله پکې مړي شي بیا ترې پیروان نه وځي بیا ترې وینې راوځي بیا څلوېښت ورځې ترې څښا وینه روانه او بسترې داسې څښایي چې څوک ورته نږدې کېدی نه شي نو شکر وباسئ زه خو شکر وباسم نو تاسو وباسئ که نه خدای غم باسته و ښځو چې لورو شي نو خپه پې نو زه ورته یم ګوره هر سړی قوم خو په خپل قوم په زیاتېدو خوشحالېږي او تاسو د خپل قوم په زیاتېدو خپه کېږي د چا ډله چې زیاته شي خوشحالېږي طالبان زیاتې طالب پې خوشحال او ستاسو ډله چې زیاتېږي نو خپه کېږي نو ښځه په ښځه پیدا کېدو خپه کېږي باب هل تصلي المرأة في صوم حاضت فيه ښځه په هغه جامو کې مونځ کولی شي چې حیض یې پکې تېر کړي نو په طریقه د استفهام یې ذکر کړه د استفهام کې اشاره حالاتو ته که دا د دې ژوند فراخی نو د حیض دپاره دی چې جامه ساتي چې حیض تېر شي نو بیا دې پاکې جامې واغوندي او که غریبی نو خیر دی هغه جامو کې مونځ کولی شي خو ټاکې ماکې که پرې لګېدلي هغه دې ووینځي آیا مونځ کولی شي ښځه او که فقیره ځکه د دوو بیبیانو واقعه ذکر کوي عایشه بیبي وایي زمونږ خو یو جامه وه هغې کې به م حیض او مونځ به م کوم نو که څاڅکې ماسکې به رسېدلي وي هغه به م وینځه او ام سلمه وایي ما جامې را واغېستې د حیض جدا او د هغه جدا زمونږ وطن کې ښځې د حیض جدا جامې ساتي خو هره ښځه خو مالداره نه وي او نه د هر چا پخوا دا چلته یو جامه به واسه پکې کېدل نو دی په حل وي تقسیم علی الحالات کوي که حال دی د فراخیو نو دویمه جامه والا پکار ده او که حال دی د تنګیو نو هغه جامه کې مونځ روان دی او که د وینې داغ ماري هغه ترې ووینځه نو باب هل تصلي المرأة في صوم دې کې څه خلاف نشته لکه ته خو دې کوي حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم النافع عن ابي نجيح مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوبا واحدا زمون خو به یو جامه او څومره د فقیرۍ جن قسم دې نن سبا که در ښځې له 3 جوړې دروازې راوړئ نو 4 هم غواړي دا به نه وایي چې بس که نه د کالو نه ښځې مړېږي او نه د جامو نه که نه شعیب مولوي صاحب نه تپوس وی زمون خو یو جامه وه تحیض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته که داسې څاڅکې ماسکې وو نو په لاړه به م پرې پورې کړه په نوک به م لرې کړه نو دا به لږه وینه اوس معفو عنه او دې نه معلومېږي چې لږه وینه په لاړه هم پاکېږي لکه سړي خوله کې وینه راشي او توکې بیا لاړې توکې نو هغه لاړه پاکي راولي ستا د خولې و بزفرها او لاړه به م پرې پورې کړي او په نوک به م داسې وګارول خلاص دا د حیض وینه ټینګوي نو هغه پترې جوړوي پترې هغه پترې به یې لرګي باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحیض ښځه چې حیض نه وله مینه خوشبويي دې ولګوي ځکه حیض بدبويي پیدا کوي
اندامونه به اسخای خاون ورته نشي نږدې کېدی نو په هغه ځایونو د خوشبویو موږي یو احداد دی یو احرام دی احرام کی زینت رواره خوشبوئی بنده ده او په احداد کې چې په خاوند احداد کوي خوشبوئی رواره زینت بنده کالی او غوړي قیمتي جامې بناوند خو کلام به د حیض نه خوشبوئی لګول شي او چې احرام کې خزه طواف عمره لذي یا حج لذي نو ډول ولا رواره کالی چولی شي قیمتي جامې چولی شي خوشبوئی نشي لګول نو دی وای که یو خزه او د حیض نه لام برستو به خوشبوئی لګای خوشبوئی کې دو فیدی ماته وي یو هغه بدبوئی لارش دویم دا چې حمل علوق ذره دي خزه چې حیض نه ولاندې کنه د یو له سورزو پورې دی کې حمل امید زیات نوای باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض خوشبوئی د استعمال کی د غسل له حیض په وخت کې حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال سلام معلوم زين ايوب بن ستان مافيا قال كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاثه من منو چې احداد بنکرو په یو مړي زیات د درې ورځې نه احداد ترک استیب زینت الا على زوج بغیر د خاوند 14 معاشره اصلو میاشت لسره دي پنست قران دي ولا نکتحل رانجه بناچ ولا نتطيب خوشبوئی بنا لگو ولا نلبس صوبا مصبوغا آنا برنگینا جامع غندو الا صوب عصفن مگر دا چارخانه جامع عصب دیتو دا تارون چی کنا تارون کپڑا جوڑی گی دا پرنگ وردوب کی نو سرنگ والی و سسپین پاتشی ناغین بے کپڑا جوڑی ایتا منگا چارخانه ویو دا داغی عام جامع ورده ولینو ستارون سپینه و سرنگینه دا سی جامع با نو دا داغی دا ضرورت جامع ونوی خیر دی چارخانه جامع خیم وقد رخص لنا عند الطهر طهر وقت دا اجازت و ازاق تسلط احدانا من محیدها دا حیزنا لان بی نصبر کئی فی نبزت من کست اسفار سلگا حسا دا خوشبوئی دا اسفار قست او قست عود هندی خوشبوئی دا اسفار یا علاقه دا پا یمن که یا دا نکونو پا شکل با اوچا خوشبوئی ملاوی دا آیتا قست اسفار وی دا ستا نک پا شکل اوچا خوشبوئی دا ملاوی گی پا بادارونو که دا پا فرجمو گی دا لمبه دونا پس وکننا ننحان اتباع الجناز من بمنکیدی شو دا تلو دا جنازونو نبده دا شیعگان دا غزی عیسایان پا جنازو پس خزم دی سریم دی او باب دلک المرت نفسها اذا طهرت من الحیض خزب خمگی زان دا حیضنا یعنی دیکھ مبالغه دا پلنبولو کی وکیف تختصر غسل بسنگ کئی و تاخذ فرصتا ممسکتا یو ٹکڑا دی راوانی چی پا مشکل لڑی فتتبع بها اثر الدم آغا دی امگی پا غزینو دا وینی مشکل لڑلی کپڑا دی راوانی مسک سرمنه ته وي یا مسک مشکو ته وي یو د سرمنه یا ټوکړه هغه په مشکو لړل راوالي او هغه د وینو په ځای باندې ومږي د فرج فوشات په مشکو ډیر ګرام په اوسو تبلیغ والا سلورنو شیشوالي تکاشنه دومره خو ګنده بوی چې سړي باندې سات پوګي راوالي ما ته چې تعلیم نږدې کیږي او دا خوشبوئی لګیږي دا په بلد جګوره اره خوشبوئی خنی ګوره ابادارو کی عادت د جمعې پر چې خرڅي دا بیکار دا خو نن سره راوالي او سوچه خوشبوئی چې دا ګرانه نه هغه فائدہ د روح او دماغ ته فائدہ رسي دا مقصد دا چې د حید او د نفاس په لمبلو کې مبالغه ده او تاکید دی په نسبت د عام غسل د دې وجه نه حنابلة وایي په نور غسلونو کې د سر سپړدل په ښځه نشته خو د حید او د نفاس په لمبلو کې به سر سپړي باقی نه ځکه دا ډېر سات پسې
او ګنده پاتې شوي، نو دې کې مبالغه راغلې ده. دې ځکه وایي باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من الحیض، ښځه به ځان خمږي. پخوا صابونونه چېرته وو، نو د بیرو پاڼې به یې په اوبو کې واچول، او زمونږ طرف ته یو بوټی دی، مونږ ورته سارمې وایو، هغه زک کوي. ناباده زمیندار چې دا پټو ته هغه تیزه هغه زهري دارو واچي، هغه بوی یې نه ځي، نو سارمې باندې لاسونه ومږي، بس هغه بوی لاړ شي. لاس بوټی دی. نو دا څیزونه به نبی کریم نے صابون استعمال نه راغلی. بیرو پاڼه دی، بیرو پاڼو کې بوست دی، چې اوبو کې ګډې کې دا اوبه دغه شي خشکې شي، نو دا دغه ختمه شي. او حدثنا يحيى بن خالد بن عيينة المنصور بن زبير رضي الله عنه رضي الله عنه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم غسلها من المحيض. یو ښځې تپوس وکړ چې د حیض نه به څنګه غسل کوم، امرها کیف تغتسل، حضور ورته حکم وکړ. قال خذي فرصة من مسک، چې ټوکړه راواله د مشکو یا ټوکړه راواله د زړې سرمنې، خو ظاهره دا چې دا مشک دی، ځکه فتطهري بها، په دې ټوکړه د مشکو ځان پاک کا. هغې ویل چې په ټوکړه د مشکو سړی څنګه ځان پاکوي، ځان خو سړی په اوبو پاکوي. قالت کیف تطهر بها، د په ټوکړه د مشک څنګه ځان پاک کا. قالت تطهري بها، وی ځان یک وخت ځان پې پاک کا. هغه ورته نور څه نه وی. قالت کیف، بیا وی څنګه پې ځان پاک کا. قال سبحان الله تطهري، د لاړ شه ځان پې پاک کا. عائشه بیبي وی ما ونیوله دا جامونه چې دی خو راشي زه به دې پې کړم. فاجتذبتها الی، ما ځان ته راښکله، ما ورته وی تتبعي بها اثر الدم، مطلب دا چې کوم ځای کې د وینې اثر وي هغه ځای باندې دا خوشبویي موږه چې هغه اثر د بدبویۍ لاړ شي، دغه مطلب دی تطهر. باب غسل المحیض، د محیض غسل به څنګه کې، دې کې مبالغه ده، اهتمام د سر سپړدل دي، د خوشبویۍ مګل دي، دا ډېر ورځې پسې کوي او ښځه ګندوي اکثر. حدثنا مسلم قال حدثنا ابن قال حدثنا منصور بن مهنا عائشة ان امرأة من الانصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض، وما حديث بیا بیانې د حیض نه به څنګه غسل کوم. قال خذي فرصة ممسكة، یو ټوکړه راواله چې په مشکو لړلې شوي، وتوضئي، او په هغې اودس وکړه، 3 کارته یې ورته 3 کارته ته بیا حضور دا مغه حدیث دی، حضور حیا کوله، دا ورته نه وایي چې څنګه ومږه. فارض بوجهه، حضور مبارک مخ واړو، او قال توضئي بها، دا ورته وایي په هغې اودس وکړه. فاخذتها، ما دا جنانه ونیوله، فاجتذبت ما اراد دې خوا راشي چې زه دې پې کړم. فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، چې غسل له حیض نه کوي نو سر به ګمونځ کړي، سر به کلک ووینځي او سر به یې ګمونځ کړي، ځکه د حیض په غسل کې مبالغه ده او تاکید دی. دې مسائلو کې څه خلاف نشته، هغه څیزونه چې د سید الکائنات په حدیثو کې راغلي دي د هغې ذکر کوي درته ټول آداب دي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا مشعر بن عائشة قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع، تمتع میکړو، تمتع نو د عمرې نیت، ولم يسق الحدي را سره نو، فدامتنا حاضر فما حیض را صرف کې، ولم تدخل لا پاک شینو حتی دخل الليلة عرفه، او سان له خلق عرفات ته دي، او فما را لشکولا حیض نه نیمه پاک شوه. دو بیبیان په حج کې حیضې شوې ښه، یو حضرت عائشہ په ابتدا کې، یو حضرت صفیه په انتها کې، هغې طواف زیارت کړو، نو طواف ودا د هغې نه ساخت شو، او دا په ابتدا کې و، نو دی عمره ونه کړی شوه، نو دی بیا وروسته عمره کړی. دا دو بیبیانو باندې حیض راغلی دی، عائشہ صدیقه او حضرت صفیه. نو فقالت یا رسول الله هذه ليلة عرفه، سیب سال عرفات ته خلق بزي، انما كنت تمتع بعمره، ما فنیت د عمرې کړو. فقال رسول الله من خودی راسي کې سر دې اوس پړه، وامتشتي سر ګمنس کا،
دا د طهر هغه لامبل نه دی ښه، دا د احرام یو نښه ده، د احرام په نیت باندې ولامبه، که نه خو حیضه ده له. وامتشطي سر ګمنځ کا وامسکي عن عمرتك عمره دې پرېږده. وفعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحسبة، زما ورور ته وی عبدالرحمن د دې نه مشر دی. ليلة الحسبة هغه شپه ده چې محسب کې دی وخت تېری او بیا د شپې ځي وطن ته، د واپسې شپه د حج نه. وی ورور ته مې وی چې دا خور دې بوز ادم نه دی، عمل په دې پکار دی. بعد ما ته مولیانې تطبیق کوي چې احکام شدت د دې سره راغلي او حیث شروع شوی. حیث خو یو فضله د طبیعي څیزونه دي، نو طبیعي څیزونه خو د انسان د طبیعت سره لازم دي د اول نه، لکه امتیاز کول او دسمات کول، اولاد راوړل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن قال سمعت القاسم. دا حدیث مخکې ویلو او بیا برام شي په حج کې بابا سمعت الته د حج په حیثیت باندې خلک سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحج، مونږ چې حج لزنو صرف نیتم د حج. فلما كنا بصرف چې صرف ته ورسید حست فما حیض راغی، سید الکائنات راغی په مکه کې ما جړل، ځکه صحابه ته وی عمره په ځان حلال او زه د عمرې نه بند شم، ځکه عمره عبارت ته طواف او د سعی نه، او طواف په داخل حرم کې حیض خذ خو نشي کوي. ما جړل ما ته وی ما نه کې نفسته پتا نه فاس راغی، ما ته یو نمونه په حیث کې رسېلو نفاس دا په صيغه د مکسور استعمالي د مجهول، یو نفسته او یو نفسته، چې نفاس نو په صيغه د معلوم وای، او چې حیث د تعبیر کې نو صيغه د مجهول وای. قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، دا شیخ دې مقرر کړی بنات ادم. فقضي ما الحال غير ان لا تدخل البيت حالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر بقربانك واغانا ذلك ببيان وطرح بالبقره ملخه سي لفظ بالبقر بقر جمع لك دې جمع اسماء اجناس کې فرق دا واحد او د جمع په تی سره چې تی ور سره یې مراد کنه یا وای او چې تی ور سره نه مراد کنه ډیری. او باب غسل الحاجره زوجها وترجيله دا استثناءات، یعنی آیات کې خداوي چې خود ته منځ دی کېږي خدا دا سيزونه راغلي دي دې کې اتفاق دی. هدا خدا د سر خاون د خاون سر وینځل شي او ګمنځول شي، ما چې مباشرت یې مکه امرات کنا ما تحت الازار. عبد الله بن قال فرمان بن شام عمر نبينا عائشة قال كنت رجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر ما بسر د حضور ګمنځو عذاب حیضم. او دا طالبانو سوال دی چې په باب کې خو غسل او ترجیل دواړه ذکر دی او په حدیث کې صرف ترجیل ذکر دی، باب کې څنګه ثابت شي؟ نو جواب دا چې دغه حدیث کې بعض روایت کې غسل هم ذکر یا وا نو دې په نظر سره ټول طریقو سره باب دی. بیا دا چې ترجیل د ازي پسته غسل نه خلک سره لې ګمنځي د سرون دی او غوړي چې نه بیا ولګ منځي، نو غسل ته ضمن ثابت دی. حدثنا ابراهيم موسى قال ابن شام يوسف ان مجرد اخبره قال اخبرني شام عرض انه سئل تقدم الحائض اور وجه ما چاته پوسکو چې حیض من زما خدمت کولیش او تدو من المرض وهي جنوبا او خضر ترانه ذکی دي شي چې جنوبي سملات دي شي. فقال عروه كل ذلك علي حيا، دا ټول ما ته آسان دي یعنی خیر دی پروان نه لري. وكل ذلك تخدمني او هر قسم خدمه ما خدمت کولی شي که حیضی کو جنوبی وليس على احد في ذلك باس او سبنا پکې نشتا. ځکه ما ته متروي لدي عائشة بي انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ما بسرد حضور کو منزو او ذو حیضو ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن مجاهر في المسجد هغه معتکف په جمعه يدني لها راسه وهي في حجرتها، ما تبه سر دنک کمرې ته کرکې وها کرکې دې اوسمشتا نو سر به داسې دنک
ما طویل چې په دخول خروج کې اعتبار چا لري خپل لري که سر لري په لري نو سر دې وردن نه کنه وب بدن نه پیده نو دې په پلین شو کنه سر دې وردن نه نه بوله سر وینځه به ولا کومس او باب قناعت رجل فی حجر امرتی و هي حائض دا مو استثنائی صورتونه دي که سړی حیضی سره غاړه غټه املاس دی یا سره راغی په سینې خي او قرآن شریف لولي نو خیر دی یعنی قرائت د قرآن په جمع د حیض کې جائز دی اگر چې ظاهر دا چې دا محل یې څه دی محل د نجاسات دی او د دې مثال درته ښایي وکانا ابو وائل یوصل خادمه دې د فقهاء او تابعین کلام نقل کوي ابو وائل تابعی د خدمتګار خذولې کړه وهي حائض خذب حائضه الى ابي رزين تا فيتاتيه بالمصحف قرآن شریف به ولا راوړه او پس لاس کې به نیولې نه فتمسكوا بعلاقته فغلاف مزي کې به تړلې راوړه دا زموږ مسله کوم دی چې مثلا قرآن شریف بند نه او کدا چې زیاتې ټوکړه کې نیولې یا غلاف کې او مزي نه داسې ونیسي نو خیر دی مثلا ابو نعيم الخضر بن ذكيان انه سمع زهير مسؤول من سفيان انه حدثه ان عائشه حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجره زما پاغي کې بیډه روانه وانا حائض عذب حيضهم ثم يقرأ القرآن به قرآن شريف لست باب من سمى النفاس حيضا حاشيه کې بل لفظم دی والحيض نفاسا کسو حيض نفاس وي نفاس حيض وي امارته په یو نمونه د حیض کې څه ویلو نفاس ابا من سمى النفاس حیضا نفاس کی دی حیض لرا لکه عائشی دې ته حضور انو فس دی وای اوس یو سوال دی چې دا خو د لغاتو کتاب نه دی چې لغات ثبوت کوي چې حیض ته نفاس یا نفاس ته حیض وای د دې باب کې خودو څه فائدہ ده حل د لغات خو مقصد نه ده د دغه حدیث او احکام شو علماء دې کې دوه خبرو ته اشاره اول دا چې د حیض او د نفاس احکام یو دي نفاس طبيعي څه دي اصل وختونه نه پوهه او حیض طبيعي استحاله نه دې ټول احکام یو دي نفاس هم چې د خپل مدینه زیات شي نه استحاله ده او حیض هم چې د خپل مدینه زیات شي نه استحاله ده نو د نفاس او د حیض احکام یو دي اشاره کې اتحاد د احکام د دواړو په نو فتا سره ما فوق الازار کول شي خبره ور سره کول شي ډوډۍ خوړې شي کولول شي قرآن شریف دا غي په غي کولسته شي لکه د حیض چې څه احکام دي احکام د نفاس دي د دې وجه د په نفاس مستقل بابونه نه دي خاص لکه حیض نفاس احکام یو دي جمعات ته دواړه نشitle روزي دواړه نشي نیوي طواف دواړه نشي کوله دا یو مقصد نو اشاره کوي اتحاد د احکام د حیض دویم دا چې یو مسلې خلافي ته اشاره کوي ازمون د احناف او د حنابلو یو طرف ته او مالکیان او شوافی بل طرف ته مسله دا ده چې په دوران د نفاس کې حیض راتلی شي کې نشي راتلی نو دا دوی امامان وای د نفاس په وخت کې حیض راتلی شي خو نادر دی نو احکام د حیض د تجاری کې او دا دوی امامان وای حضرت امام ابو حنیفه او احمد صاحب چې نفاس کې حیض نه راځي ځکه نفاس دا وینه د حیض وینه ده چې بند شي چې سړی خدای ټچ کی امید وشي نو وینه بند شي ټول خدای دا وای هغه وینه خدای په غذا د ماشوم ګرځي نو چې کوم هغه کې اجزای اصلي وي هغه غذا د ماشوم ګرځي او دا فضله چې جمع کیږي نو به تلويخ دا څلور میاشتې چې کنه هغه وینه جمع شي څلور میاشتې نه پس پکې روح پکوا والی کیږي نو به دا حیض غذا ګرځي او د دې نه مخکې چې جمع شي وینه دا نفاس په شکل کوزي نو با من سم النفاس حیضا دا نفاس چې دی دا د حیض غوینه د چوسوزي نو که حیض راتلی نه به نفاس صورت نو
نو دې د احناف او د حنابلو قول له ترجیح ورکوي چې نفاسا حیض نه راځي. نو که چېرته وینه راغله نو د استحاضه ده او بیماري ده، دا حیض اصطلاحي نه دی. نو دوی امامان د جواز د حیض قائله دي په دوران د حمل کې، او دوی امامان قائله نه دي. شاه مرشاه صاحب وایي فقهاو له پکارو چې دې مسله کې طبیبانو توجه کړې وي. دا دې قائله چې کله ناکله حیض راځي، خدا نادر صورت دی. عام صورتونو کې د نفاس د حمل چې وشي حیض بند شي، خوله د رحم بند شي او وینه سروځي زیاتي وي او بیا غذا ده د دې نوم په ذریعه باندې وینه رسي ماشوم ته او غذا ګرځي. هغه زیاتي وینه چې جمع شوي څخه نه د نفاس په شکل کې وځي. ابا من سمن نفاس حیضا د حیض ته چې نفاس وي نو دا قول صحیح دی. څومره دوه مسلو ته اشاره وکړه. یو اتحاد الکه دا یو طالب ده دا تاسو سره اخپاس وای واده دې کړی کنه نه کړی او څو ځکه دې مسلو ته وګ نه دي دې ضرورت لري. ډېر طالبان په هدايه کې کتاب له تخنه وای یاره میا نشته نو څه کوم نه د مکاتبه احکام نه د احکام به کتاب القضاء مو آیا ځکه چې پاکستان کې قضاء شرعي نشته نو څه کوي نو دې ځکه ودود چې لا ټانګه په غاړه شوی نه ده کنه دې ورته خیال ساته لکه زنانه ته بدا مسئله ښه د مولا خد خو مولا خي نو د کلی خدي ته تاسو نه کوي نه یې ته مسئله یاده یا ولا بهشت زیور والے په پښتو کې که زنانم پیږي ودا زوت کې خزه ته خایا مسئله دې زنانو کې تبلیغ کې او پیدا راغله اگر شي کوي بل زمانه دی خو چې ډېر مسائل زده کړل ډېر زنانو به لمبل خو سر به نه وینځ به برا پورې خواخه خان دی او ډېر زنانې چې سر له غټي ورکړي چې سوزلا را باندې غسل اورې دل نو په یو ځل به وک با من سمن نفاس هذا كنفاس هذا هو جنا مكيم ابراهيم قال ما حديث عائشه ذكر كي اور اسی یوم مسئلہ کی ذکر کو سے بلا مسئلہ قال انه مثل ما قال بيننا مع النبي صلى الله عليه وسلم داود ام سلمہ حدیث ته حضور سره ملاستم فخميسه بصادر کې فإذ حس حيض روان راغی فانسللت ځان مې تروخت فاخذت ثياب حيضتي د حیض جامې مې واغوست. خو اکثر د حیض لپاره جدا پرتوب جوړ کړي ځکه هغې کې د وینې د څاڅکو یې رسېدو یری. فقال نفست تا نفاس راغی دا نفاسو که حیض؟ قلت نعم فدعاني فاستجابت معه في الخميله بیا ورسره سملاستم. اوس د طالبانو یو سوال دی چې دلته خو حیض ته نفاس ویلی شو او باب کې عکس دی چې حیض با من سمن نفاس حیضا ځکه نفاس مفعول اول دی او حیض مفعول ثانی دی او دو مفعولین چې دا قائم مقام د مبتدا او د خبرې نو ان نفاس حیضن شو نو اطلاق د حیض په نفاس راغلی دی په باب نه دا معلومیږي چې باب د بیان د جواز د اطلاق د حیض په نفاس او دلته اطلاق د نفاس په حیض راغلی نو عکس دی باب دلالت په دې کوي چې نفاس ته حیض ویلی شي با من سمن نفاس حیضا او حدیث کې حیض ته څه ویلی شو نفاس ویلی شو نو باب عکس ته د حدیث شریف د طالبانو سوال ما ته ځکه وی چې حاشیې نسخې ته ګوره با من سمن نفاس حیضا والحیض نفاسا نو باب مناسبت د حدیث مبارک د دې دویمې جملې سره چې په حاشیې لیکلې د مولا بادر لیکن حیض ته څه ویلی شو نفاس ویلی شو دا یو جواب نو د حدیث تطبیق د هغې جز سره دی چې کوم په حاشیې لیکلی دی. دویم دا چې دلته سما په معنا د اطلقه دی با من اطلق النفاس حیضا که چا نفاس اطلاق وکړه په حیض نو یعنی د نفاس اطلاق په حیض روا دی او دغه باب سره مناسب دی ځکه حیض باندې اطلاق حضور مبارک د څوک
نفاس کو یا دلتا قلب دا موضوع کا دا نفاس دا مفعول ثانی دا و حیض مفعول اول دا نو اصل که دا شو با من سمع حیض النفاسا حیض تا نفاس ویلی گی الحیض و نفاسا بے باب سر مناسبت شو او با مباشرت الحیض وقت پورا دست رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب مباشرة الحائض ده مذکر باب ده پا جواز ده بلاست ده حیضه سر مباشرت بشره ده بشری سر لگمولو تاوی نملاست مزاجعه ملامست امرات مسائل ترشی بھی دیکھو اجمالا نے دمرا اور ہے چھ مباشرت دا حیضی کی دری صورت دی دو اتفاقی دی یو اختلافی دی یو اتفاقی پا عدم جواز کرے چاگا وطی دا وطی پا اتفاق دا علماء سر یعنی فرق دا پا ممنوع دی اور دویم صورت جائز دے اتفاقا ما فوق الازار دریم ما تحت الازار ما سوا دا فرجنا دی کی خلاف دے ندری والا فقہا دا ملت پدیدی چه ما فوق الازار بکی ما تحت الازار بنک حضرت امام احمد صاحب او زمان پائے موقع محمد ابن حسن شیبانی اما تحت الازارم جائز وی علاوہ دا جمانا امان تمنشد خلاف پرون ویلیو چه لفظ دا محیز دے بلا حادیث دے فلا تقربوهن فی المحیط قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیط نو حضرت امام احمد و محمد سے دا ظرف مکان گنے نو زید حیث نے منع کرے او دا نور فقہے دا مستری میمی گنے دیم داغی منشد استدلال حدیث دا مسلم شریف حدیث تے اسنعو کل شین الا النکاح نو نکاح پا لغت کی واتے تاوئی حدیث رمالمی گی چی علاوہ دا واتے نٹول جائز پا نور حدیث صریح دی دا حضور عمل و اقوال یو صدی دی تپوس کئی ما حل لی من امراتی وہی حائل قال کما فوق الازار امام بخاری دے مسئلہ کی دے در وار فقہا و قول اختیار کرے آپ مباشرت دا حیدے کی احادیث دا عائشی ذکر کئی چاہ مباشرت ما فوق الازار شوئے حدثنا قبیس دا قال حدثنا سفیان المنصور ابراہیم الاسود ناشرہ قال كنت اتصل والنبي صلى الله عليه وسلم من نائر واحدا وكلانا جنوب وكان يامرني فاعتذر ما تبع حكمك ما بيزار واچو فيباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه الي ومعتكف فاغسله وانا حائض حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسلم قال اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن اسود يا نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا منكش بيوبي بحيضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها امرها ان تعتذر في فور حيضتها فجوش دا حیض کے ابتداء دا حیض کے باول رض دا حیض کے ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه يا أربه كم يو سڑی خپل حاجت و خپل نفس قابو کی دی لکه سید الکائنات چه قابو لر اربت حاجت و ارب اندام فو اولا دا دب سر ارب خد حاجت نو عضوه دا دی جملی سا مطلب دا چه عائشہ وی چه تاسو که کم یو سڑی دا خپل حاجت قابل رلی شی لکه دا حضور پاک پشا مطلب ایسا ده عالمان ادبا مطلب بیان ہے اول دا چه دا ترہیب کئی دا مباشرت نا
چگر دا حضور نس پخپل اختیار کی استاد سنرے تاس ما فوق الازارم مکاوے اخو معصوم و محفوظو نو دا شہوت دا سڑی پہ اختیار کے نہ گورے نو مقصد ترہیب دا مباشرت اور نحی دا قربان دا حیزین دا احتیاطاً احتیاط پدے کے دے چمکے گے کہ نبی کریم کہو خدا آغا نصف پخپل اختیار کرو دیم مانا زد دے کئی چی سید الکائنات چی دا آغا شہوت او حاجت پخپل اختیار کرو یعنی قابو آغا مباشرت کرنے نتاسخ من باب اولاکم لشی ذکر تاسو کمزوری نوجوانانی نو تقاضا بم دے رہے نو چی حضور مبارک سرد عفت نفسنا او سرد اختیار نا پخپل نفس آغا مباشرت کرده شہوت دا آغا پخپل اختیار کیوں نو تاسو کو کمزوری تاسو کو کول شے من باب اولا نو مقصد اثبات دا جواز دا مباشرت ہمانا اول زیادہ واضح رہا او مقصد دا عائشی ترہیب دی دا قرباننا چھ منز دیکھیں گے قال ابو النعمان قال سنا عبد الواحد قال سنا شيبان قال سنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر امرأة من نسائه امرها فاتذرت وهي حائض نو د ټول حدیث ته انتظار ذکر ک په موضوع د مباشرت د حیض کې او باب ترک الحائض الصوم حیض بصوم نه نشي صلات ذکر نه کړ ذکر صلات ترک واضح دي ذکر شرط د صلات طهارت او طهارت مفقود نشته خو صوم کی قرابت ده ذکر صوم کی خود طهارت شرط نه جنب سړي روزه صحیح کیږي دی وای حیض برو جننسی طول اہل حق بدیدی چی صوم و صلاة بارو بننسی و اہل سنت وای دا صوم قضا شتا و دا صلاة نشتا او خوارج بین قضا بدد بارو روڑی الترمذی کی منگویلیو کنا حروریت العمد امثنا سید ابن ابی منیم قال السلام محمد جعفر قال رحمه زیاد رحمه ابن اسلمان أنا يا عبد بن عبد الله نبي سيد القدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فزرعنا وراء فست منزنا فقال يا معشر النساء تصدقنا صدقيك حضور مبارک بداس د جهاد د پاره ضرورتو نو په دې مجالس او عامو کې به طلب د صدقې کو د جهاد د پاره فإني أريد كن أكثر أهل النار ما تا دیر خودل شیوه پا دوزخیانو فقلنا بما یا رسول اللہ داولی قال تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیر تاسو لعنت زیاد پایا پایاو بل تن لعنت تف لعنت قضی اکثر ہوئی او ناشکر کوي د خاون کټول عمر د لس شیرولو یور د لسلونو نه پوزه ممتراوي هغه ټول احسانات باندې غزرا کاک ما رأيت من ناقصات عقل ودين أصحب للنبض رجل حازم من إحداكم ما ندل داسه خلق چې عقلم کم نه او دینم کم نه او تحتی خالص عقل او خيار تجربه کار سره چې ډیر خياري هغه دوکا کوي دا هغه عقل متخته لب خالص عقل مغز قلنا وما نقصان ديننا وخنا سيب دينا وخلم بسكم ده قال ليس شهادة المرء مثل شهادة الرجل شهادت دخد په قانون الهي کې نسب د شهادت د سړي د کنه یا دې خدای عقل لا وجره انت تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان قال فذلك من نقصان لها أليس إذا حادت لم تصلي تحيزش من نكي ولم تصمر وجين نسي قلنا بلا قال فذلك من نقصان دينها اگر چې به اختیار ده خو دین ته نقصان ورسید کړه دومره ورځې د عبادت ته محرومه پاتې کېدل نامې او نقصان
ابا من تقت الحائض المناسك كلها الا طواف البيت. حیضه بطول اعمال د حج کی علاوه د طواف او طواف سره تابع سعی ده، نو سعی نشي کوله. البته که طواف یې کړي وروسته په حیض راغی نو سعی کولی شي، ځکه سعی د حرم نه بار ده او طواف داخل په مسجد کې ده. دا متعلقات بیانوي د حیض. وقال ابراهیم نخیوی لا باس ان تقرأ الآیه، یو آیات نیم لستی شي حیضه. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب باسا، ابن عباس بھائی جنوب سر قراءت تستیش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، سید الکائنات با بار وقت ذکر کو. وقالت اماتویت كنا نامر ان نخرج الحیدہ، منت حکم و چہیدی خذب محترم اندل و باسا فیکبرن بتکبیرهم، بیبم تکبیرون ویدسترو سر ويدعون ودعاءان بكي. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان وای چې هرقل د حضور خطر وغوسته فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الا كل مسلمون. وقال عطاء جابر حاذت عائشة فنسكت المناسك كلها، عائشة بطول احکام پورا کړی غیر طواف البيت ولا تسلي من بنكي. وقال الحكم حكم وي دا فقيه الامام ابو حنيفه مسرا اني لاذبح وانا جنب ذقرب لعلكم او جنب حال داره چې په علاله کې د خدای نوم یادېږي. وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله. دی باب کې امام بخاری او مشهور مسئله ته اشاره کوي، ترمذی کې موږ ویلې و، خو به هم درته ادا چې د قرآن شریف لوستل حیض او جنوب کول شي کنه او نفسه. نو درې واړه فقها د ملت وایي چې نشي لوسته، معدون د آیات لوستی شي، آیات بنلولی. امام مالک سے بھی خیر دے آیاتم لستی شی، لنگ صورتم لستی شی، او پنیت دا تعوث دا تبرک دا افتتاح، نا پنیت دا تلاوت. دا امام بخاری مسلک وسیع ہے، دیوی حیضہ و جنم آیتون و قرآن شریف لستی شی. نو دې چې کوم جانب خوښ کی دا جانب اقوال نقل کړي. نو دو قسمه دلایل ته اشاره وکړه. یو حدیث عائشہ د نبی کریم عمل نقل کړي، بل آثار د صحابه او د تابعین وي. حدیث عائشہ مرفوع دا کان یذکر الله علی کل احیانه، نو سید الکائنات چې به ذکر کو پټول حالاتو کې، او حالاتو کې د جنابت حالت هم راځي، او د ذکر په عموم کې قرآن شریف هم داخل، وهذا ذکر مبارک. دویم د صحابه او د تابعینو کلام نقل کړل. دا درې واړه فقها وایي په حدیث د عائشہ د کان یذکر الله علی کل احیان. دا درې واړه فقها چې بنګنی دوی وی حدیث د علی نست رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحجبه او قال لا يحجزه شيء من القرآن الا الجنابه. ابو داود کی بمیلی کا حضور مبارک نہ منع کو دا قرآن شریف دلستون ایشی مگر جنابت. نو جنابت پا حالت کے دانا رسالت، نو چی نست حدیث دلالت پا دے کی چی جنابت کے قرآن شریف ممنوع دے، نو استدلال پا حدیث دا عائشہ سینہ دے. دا دریو وجونا، اول دا چې استدلال بالعام دی فی موضع الخاص،
جګړه خو په ذکر کې نه ده، جګړه خو په تلاوت کې ده. منتو استدلال په اذکر الله علی کل احیانه د جواز تلاوت د پاره پېشکې د استدلال بالعام فی الموضع الخاص او استدلال بالعام فی موضع الخاص په دعوه خاصه کې د استدلال صحیح، خصوصا چې معارض صریح صحیح او منصوص حدیث وي. دویم دا چې د کل احیانه نمرات هر وخت نه ده، حالات متجدده متبدله دي، یعنی سار کیم ذکرو ماخام کیم ذکرو، دا څنګه چې هر وخت ذکرو. ولی حضور وعد نه کړی، بیبیانو سره خبر نه کړی، بیت الخلا ته نه تللی، جهاد نه کړی، او د شوی نه آرام نه کړی. نو دا عموم مطلق نه ده، مراد تینا حالات متجدده متبدله. درم دا ذکر نمراد ما سوا دا قرآن دی، لکه سبحان اللہ اللہ اکبر، سبا چه بشونو دا بیوی الحمدللہ اللذی اماتنا احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ما خام کی بیداوی اللہم آدھا اقبار لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لک. ماسپخین کی بیداوی باران چی بیولی دا بیوی. نو دغا اسکار دعاگانت مراد دی. سوک دا ذکر نمراد ذکر قلبی علی، لیکن دا صوفیان خو ذکر قلبی پا قرآن و پا حدیث کی